السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو او زما خوږو شاګردانو د یوټیوب چینل د لیکي تاسو ته ما چې کوم د کوم کلاسونه سٹارټ کړي دي زما په هنرمند چینل باندې نو هغه چې کوم دی اردو والا زه الفابیټ تاسو ته ښیم ورسره ما تاسو له چې کوم دی بل سهولت هم وروړی دی د انګلیش لیټرز چې کوم دی هغه زه تاسو ته بخیم انشاءالله دا به تاسو ډیورینګ د ایگزام ډیورینګ د پیپر یا کین کیس دا یو سړی دا خپل پیشه اختیار کی او دا چې کوم دی بیا په ایډورټایزمنټ شوبه کې استعمالوي نو دته به ترې ډېره زیاته ښېګڼه کېږي دغه یو هر یو ټکی چې کوم دی انشاءالله د دې خپل سپیسیفیک سټایل دی د دې خپل لینت دی ویت دی سایز دی دغه ټول به انشاءالله العزیز تاسو ته زه ګاهې به درته د هر یو ټکي ډیفینیشن او د هغې به درته هغه افادیت او هغه شکل و صورت به درته ښیم اخیر ګلونو بیسیکلی مونږ ته چې کوم دی انګریز د اړخه د هغې د الفابیټس دپاره چې کوم دی 4 لاینز راکړی شوي دي چې تاسو به دا انګلیش کوم ټکي دي دا به په دې 4 لاینز کې لیکئ صحیح ده که نه دې کې څه ټکي دي چې هغه په میډ 2 لاینز کې راځي څه په اپر 3 لاینز کې راځي څه په لوور 3 لاینز کې راځي او څه ټکي خو داسې دي چې کمپلیټ 4 لاینز کې راځي اوس ا چې کوم دی مونږ سره د انګلیش الفابیټ د سمال لیټرز چې کوم دی هغه ړومبی لیټر دی او هغه مونږ سره په دې میډ 2 لاینز کې لیکلی کېږي څنګه لیکلی کېږي تاسو ته زه ښیم قلم مو راواخیستو او د میډ 2 لاینز چې کوم دا سنټر دی د دې ځینم قلم کېښو بره لاړئ لاندې تړ لاین ته راغئ واپس چې کوم سټارټینګ پوینټ دی هغې ته راغئ هغه ایریا هم کراس کا په سیکنډ لاین باندې هم قلم واپس ریسټریکټ کو او دلته کې په دې کومه زموږ سټارټینګ پوینټ و هغې ته مخامخ زموږ د دې یو جویننګ ټیل جوړ کړو صحیح ده دا مونږ سره ای جوړ شو د دې یو جویننګ ټیل مخکې وي او یو یې شاته وي د دې ځینه دی کین کیس ته جویننګ دغه رایټینګ کې نو دی به د دې ځینه مخکیني ټکي سره چې دنه مخکې لیکلی شوي هغې سره به دی چې کوم دی کنیکټ کېږي او دا جویننګ ټیل چې د ده د شاته راغلی دی دا لکه دې پسې چې کوم اپکمنګ کوم لیټرز راځي نو هغه په دې ځینه د سره چې کوم دی کنیکټ کېږي د دې ټکي خوبصورتي هغه څه کې ده دا ګیپ چې په دې کې کم راغلی دی چې کوم ته ما ایروز جوړ کړه دا شی نه او دا شی نه په دې سره د هغه خوبصورتي چې کومه ده هغه به جوړیږي بیا ورته یو ځل وګورئ قلم هم دې ځینه کېښو دلته رالی سټارټینګ پوینټ هم کراس کو سیکنډ لاین ته لاړئ سیکنډ لاین هم قلم مکمل چې کوم دی پلن کو او دې ځای باندې هم د ده جویننګ ټیل جوړ کو دا موږ سره یو لیټر هغه ای چې ورته وي هغه جوړ شو دا سپیسیفیک ایریاز دا د دې لیټر سپیسیفیکیشنز دي دا به پکې خامخا وي هله به ستاسو دا ټکي ښایسته او ښکلي ښکاري دې کې اوس موږ سره چې کوم دی سټایلونه دي دا ما که تاسو خیال کړي زه لږ یو ذره شانته کې داسې په سایډ باندې لګیا یم موږ سره بیسیکلی 3 قسمه لیکل دي یو دی لیفټ سایډ کراس یو دی سټریټ یو دی رائټ سایډ کراس اوس دا رائټ سایډ کراس چې کوم لیکل دي مونږ دا سټارټ کړي دي دا لیټرز تاسو والی سټریټ ته هم دا تاسو بوتلی شي او دا لیفټ سایډ کراس ته هم بوتلی شي بیسیکلی چې کوم جینټس لیکل دي هغه مونږ دا کنسیډر کوو کوم چې کیلیګرافي نه خبر خلک دي نو هغوی وایي چې جینټس لیکل چې دي هغه رائټ سایډ کراس دي سټریټ او لیفټ سایډ کراس کې دلته کې لیډیز لیکل چې کوم لیډیز چې کوم دي هغوی دا دواړه کوم سټایلونه دي نو دا چې کوم دی زیات خوښوي دې نه علاوه یو خبره بل هم ده که تاسو انکیس چېرته لیکل کوئ نو تاسو به دا درې واړو میکسچر نه جوړوئ چې تاسو دا لیکل هم په یو پیج باندې وکئ دا لیکل هم پکې یو لاین وکئ یو لاین پکې دا لیکل وکئ یو تاسو یو پیراګراف لیکئ او دا درې واړه تاسو په دې باندې مشتمل شي ستاسو پیراګراف نو دا درته چې د هغې به خوند نه دا که انکیس تاسو په کمپیوټر باندې لیکلو کوئ او تاسو یو پرنټ آوټ راوالئ او دا درې واړه لیکل پکې وي په یو پیج کې یا په یو پیراګراف کې نو د هغې به هم خوند نه لا د انسان د لاس خو پرېږده